فضل امین صاحب ټولو نه اول خو راته دا وویل چې لایټ شان سوال درنه کومه چې د سیلاب ته ورګډ شوې نو زړه دې څه ویل. ډاکټر صاحب یو جنرال سوال درنه کومه د دې موقع نه هټ کې چې په ګیره کې د تور ډکې ماته نه ښکاري ټیک ده. زه به دا ووایم چې هغه د عمر هغه طاقت او هغه انرژي هم کمه شوې ده. څه هغه طاقت دی چې هغې په دې باندې مجبوره کړې چې یاره په دې کمزوري وجود باندې لاړ شم اول ته کې چې کم خلک ګیر شوي دي د هغې امداد وکړمه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو په دریای سوات کې سیلاب دی د چپې تاسو په سکرین باندې وینئ او د یو خوفناک لیول چپې دي. دلته کې څه کسان هم ګیر شوي دي خو په دې کې انسان ته خوشحالي اله کېږي چې د ریاستي ادارو سره عام عوام د معاشرې چې عام انسانان دي عام خلک دي هغوی بیا هم په دې خدمت خلک کې جذبه اخلي او په دغه جذبه کې دلته کې ځان را رسوي اگر چې خپل ژوند په خطره کې چې ما سره دا وخت د باچا خان ټرست مشران کشران ملګري ولاړ دي دلته کې راغلي دي ریسکیو اپریشن کې حصه اخلي. دوی سره به خبرې کوو. ډاکټر صاحب زموږ د کتونکو سره خپل ځان معرفي کوي. السلام علیکم. خیبر ترجمان ټي وي ډیره مننه چې دوی رالل او موږ سره څه وخت غړۍ دلته تېرې کړې. زما نوم ډاکټر ظاهر شاه دی او د تحصیل تنګي د خدای خدمتګار تنظیم سالارعال یم. صحیح. را سره ټول د تحصیل ملګري هم شامل دي او فرمان علي چې هغه د خدای خدمتګار تنظیم د ضلع چارسدې نایب سالارعال دی هغه هم سره ورسېده. موږ ته وختي اطلاع میلو شوه د باچا خان مرکز نه چې په دریای سوات کې د شپې راسې بره نه سیلاب را روان دی او ځای په ځای چې کومه دی څه کیجوالټیز کېږي او خلک ضایع کېږي. چونکې موږ د جمعې د مانځه نه مخکې دلته راورسېدو چې رالو دلته د منډې سیند سره خوا کې یو 10-12 کسان چې کوم هغه د سیند په منځ کې ګیرو او هغه بیا د ضلعي انتظامیه هم دلته حاضر وه او ورسره تحصیل انتظامیه هم وه ورسره د اریګیشن ډپارټمنټ افسران هم حاضر وو. هغوی ډېر زیات منډې تړلي والې څه خدای خدمتګار ورسره او څه د علاقې خلکو نو هغه کسان یې ټول ریسکي کړل او د سیند د منځ نه یې راوویستله. موږ ته چونکې د باچا خان مرکز پېښور نه دا اطلاع ده چې چونکې سیلاب ډېر زیات دی تاسو لاړ شئ منډي سیند ته ورسره چې خواوشا کم کلي دي چې هغه د سیند په غاړه دي او هغه دا خطره محسوسېږي چې ګنې د اوبه به زیاتې شي او هغه به دې کلو ته واوړي نو هغې باندې چکر ووهئ چې کوم خلک داسې خطرناک ځای کې دي هغه یې لټ کوي او هغوی دغه کوي کنوینس کوي چې یاره دا خطرناک ځای نه وځي. نو وختي راسې موږ ځای په ځای کلي په کلي وګرځېدو او ټول کلي موږ په دغه طریقه باندې انفارم کړل. نو دې وخت سره خو سیلاب ماشاءالله هماغه چې کوم 2 غنټې مخکې هماغه صورتحال دی نه کمیږي او نه زیاتېږي. هماغه تقریبا منډه کې دې وخت سره 85,000 کیوسک اوبه دي. نو دا چې 1 لاک پورې نو انشاءالله اریګیشن ډپارټمنټ مشران دا وایي چې دا د خطرې نه دي. دا مطلب دا دی کلو ته نه خیږي. کله چې دا د 1 لاک کیوسک نه بره شي نو بیا چې کوم دی د دې خطره ډېره او دا کلو ته خیږي او بیا چې کوم دی مالي او جاني نقصان پیدا کوي. نو دې وخت خو حالات ماشاءالله بس تسلي بخش دي. موږ دلته ولاړ یو انشاءالله تر ماښام د شپې پورې به یو او کوم ځای کې هم چې څه کیجوالټي راځي سره د ټولو ملګرو خدای خدمتګارو انشاءالله هغه ځای ته به ځان رسو او چې څه زموږ لایق خدمت هغه به انشاءالله ترسره کېږي. ډاکټر صاحب یو جنرال سوال درنه کومه د دې موقع نه هټ کې چې په ګیره کې د تور ډکې ماته نه ښکاري ټیک ده. زه به دا ووایم چې هغه د عمر هغه طاقت او هغه انرژي هم کمه شوې ده. څه هغه طاقت دی چې هغې په دې باندې مجبوره کړې چې یاره په دې کمزوري وجود باندې لاړ شم اول ته کې چې کم خلک ګیر شوي دي د هغې امداد وکړمه. ډېر ښه ستا سوال دی وکړو چونکې زمونږ تعلق ټول د باچا خان د وخت او خدای خدمتګار تحریک سره دی. کوم وخت چې باچا خان بابا را پاڅېده او په دې قوم کې د انګریز خلاف هغه مقابله شروع کړه او دا کوشش شروع کړه چې انګریز موږ د خپل وطن نه وباسو. نو زمونږ دا څومره ملګري چې دلته ولاړ دي د دې ټولو پلارانو نیکونو د هغه وخت نه د باچا خان بابا سره ملا تړلې ده او دې وخته پورې را روان دي او خپل د پښتنو حوالې سره چې د پښتنو څه خدمت دی دې وخته پورې ته موږ چېرته مخ نه دی اړولی. که زه تاسو ته دا ووایم چې زما 2 کاله کېږي ما د زړه بایپاس کړی دی او د هغې باوجوده
چې کوم ځای کې هم داسې موقع وي او د منګه ضرورت راځي زمونږ د خدمت ضرورت راځي نو هلته منګه ځان رسو که هغه هر څنګه صورت حال وي انشاءالله د یوې خبرې نه منګه مخ ناړو دا د باچا خان بابا تحریک او دې وخت سره موږ ته حواله دی او یو قسم له د تحصیل مشري زمونږ په غاړه ده را سره د ضلعې مشران دي را سره د تحصیل نور مشران دي انشاءالله څه قسم خدمت شي که هغه زمونږ ځان هم پکې وقف کېږي او هغه پکې ضایع کېږي نو قسم په خدای کو بیا هم ترې مخ واړو کوو به انشاءالله جاني مالي هر څنګه خدمت چې کومه دی هغه به کوو د باچا خان بابا د روح د خوشحالولو لپاره انشاءالله. ډاکټر صاحب الله دې له اجر درکړي یقینا چې تاسو د زړه بایپاس هم کړی دی بیا هم دلته کې راغلي یئ په دې خدمت خلق کې حصه اخلئ. پرمانلي صاحب سره دوه درې خبرې کوم. پرمانلي صاحب ټول ډول خو راته ده ووایه چې څه هغه دغه سوال به ستانه هم کوم چې ژوند دې ښه ټیک ټاک روان دی هر سهولت ته اویلیبل دی کم هغه طاقت دی چې هغه تا مجبوره کوي چې یاره نه فرمانلي تا سره هر سهولت شته خو نه دا کافي نه دی لاړ شه هغه ځای کې چې په سیند کې کم خلک نښتي دي د هغې امداد وکړه هغه کم طاقت دی چې هغې دلته کې په راوستلو باندې مجبوره کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د خیبر ترجمان ټي وي ډیره مننه کوم ستاسو د ټیم چې تاسو هم راغلی او موږ د دې خاورې بچي موږ د دې خاورې پیداواري او د دې خلکو نه دا خلک زمونږ نه دي موږ د دې خاورې بچي نو انشاءالله د دې عوامو نه د دې خلکو نه زمونږ جدا کوله دا ډیره ګرانه ده. موږ به د دوی سره په هر ډګر په هر مشکلات کې عوامي نېشنل پارټي به د دوی سره په هر ډګر ولاړئ که دا عوام موږ سپورټ کوي او که نه سپورټ کوي خو موږ به د دې قوم سره خدمت به کوو په هغه په هر لحاظ وي که هغه قدرتي افت وي که سیاسي وي که زلزله وي الله دې داسې افتونه نه راولي. موږ اوس میولو ته تللي وو زموږ د مشران دلته ولاړو موږ په میولو کې هلته ملګرو سره میلاو شو خلکو ته هدایات جاري کړه انتظامیه د طرفه د خپل پارټۍ د طرفه چې د خدای دپاره سیند ته مه راوځئ او د سیند د غاړې نه جدا لاړ شئ حفاظتي مقاماتو ته لاړ شئ او دغه شانته کې به موږ د قام سره ولاړي که هغه هره ستونزه که هر مشکل خدای خدمتګار موږ په هر لحاظ سره به د دې قام سره په هر مقام ولاړ انشاءالله. زمونو کتونکو دا وخت را سره فیض الامین صاحب ولاړ دی چونکې دی په خپله باندې تللی دی په سیلاب کې. فیض الامین صاحب ټولو نه اول خو راته دا وویل لایټ شان سوال درنه کومه چې د سیلاب ته ورګډ شوې نو زړه دې څه ویل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه لومبې خو ستاسو هم شکریا ادا کوو بل زه د خپل د پارټۍ د ملګرو هم شکریا ادا کوم چې کوم ځای کې هم داسې ستا خوښ راغلی دی زموږ خدای خدمتګار دا هر ځای ته یې ځان رسولی دی فرمان حاجي صاحب دي هسې نور مشران زموږ ولاړ دي نو موږ د دوی هم شکریا ادا کوو. بل کوم ځای کې چې یو د انساني مدد کې د یو انسان او کوم د ایمان جذبه په یو انسان کې وي نو که هغه دا خو لالک سیلاب دی چې دې نه ډېره مې ورلو شو پې نړله به یې دونه یاره نه راځي. دا 15 کسانو دلته او هغوی ګیرو موږ سره د دې ډېر غم و موږ وی هسې نه چې داسې کار ونه شي لکه سوات کې چې څنګه شوی و ځکه په څو نو خلک په سوات کې هم ولاړ او بیا یې خاندل و یاره سوات خلکو بېکارتوب وکړه نو شکر دی زمونږ د دې علاقې او د دې اشنغر خلک پښتانه غیرتمند خلک دي دا خو لالګي وبه چې دې نه په 2 چونده نور مې نو انشاءالله دا کسان به موږ جمدیر ایستله. فیض الامین صاحب ښکلې خبره دې وکړه چې هغه سیاسي دغه ته دې ونه کتل بلکې د خپلې علاقې چې کوم هغه عزت دی کوم نوم دی د هغې د بچ کولو لپاره ته په خپله باندې اوبو ته لاړې 15 کسانو هغه کسان هم څه کړل ونیولی شو روغ دي حفاظت کې دي چېرته دي کسان خو موږ په هغه اړخ باندې کلي ته وروستل مخامخ یې کلي او بیا د هغه کلي چې کوم خلک وو د هغوی زموږ ډېر قدر عزت وکړو چې بیا هم را باندې وکړو ډېر خوشحاله وو زموږ یې ډېر زیاته شکریا هم ادا کړه. بل دا نور چې دوی په دغه کې د یارې نه تښتېدل هغه هم ګیر کړل نو هغه هم راوستله هغه اوس ایسي صاحب سره په موقع باندې دي نو موږ د ایسي صاحب هم شکریا ادا کوو د انتظامیې والا د ډي اس پي صاحب د ایس ایچ او صاحب دلته چې ټیمو صاحب څونه چې انتظامیې والا دي ټولو شکریا ادا کوو ځکه چې هغوی دلته په موقع ولاړو په سوات کې دغه افسرانو خو دونه کاروي یې جلدي نه وه کړې ګینې هغه کسان به هم بچ شوي وو دلته چې دا څنګه زر تر زره په دې کې اپریشن وشو نو که دا په سوات کې شوی نو زموږ هغه غرونه به هم بچ شوي وو. ښکلې خبره دې وکړه خو چې کله انتظامیه متحرک وي نو هغه بیا په سخت نه سخت حالاتو کې انسانان بچ کولی شو چې کله انتظامیه د ورځې په 11 بجې باندې راپاسي نو 18 نه چې زه وایم چې په سوونو کسان به دغه قهرجن سیلاب وړي. فیض الامین صاحب خوشحاله اوسئ.
څنګه چې شکر د زمونږ د علاقې خلک پښتانه دي نو دغسې ولا افسران هم ښه پښتانه راغلي دي که هغه ډي سي پي صاحب دی که SHO دی که AC صاحب دی او که داسې نور افسران دي نو هغوی ولا تکړه راغلي دلته د علاقې لکه د شپې داسې حادثه راځي که دروځي نو هغوی موږ سره څنګ په څنګ هر ځای کې ولاړي بل زه د خپلو ملګرو کوم د تنګي رضاکار ټیم ملګري چې دي زه د هغوی هم شکریا ادا کوم ځکه چې سار راغلي موږ سره او تر اوسه پورې دلته ولاړ دي نو زه د هغوی هم شکریا ادا کوم موږ په خپل مدد خپله باندې منډه تنډه وو او دې کې موږ سره سرکار یا هېڅ قسمه څه دغه نه کوي موږ په خپله د خپل وس مطابق منډه تنډه وو نو زه د خپلو ملګرو هم شکریا ادا کوم بغیر تنخوا موږ سره دوی منډې تنډې وي